السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک فخاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت با برابر یئ. الله جل شانه هم د هر قسم مصیبتونو، پریشانو، تکلیفونو، افتونو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه هم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه هم هر شرعی حاجت، هر مقصد د خپل خزانو د غیبونه پوره کړه. الله جل شانه هم هر مشکل آسان کړه. عزتمندو، ما نن ستاسو د فاره یو مجرب عمل او وظیفه راوړې ده چې ډیره اسانه ده، ډیره مبارکه ده او د حاجت د فاره ده. د چا حاجت وي او هغه نه پوره کیږي نو د هغې د فاره ده، او دا وظیفه خاص ده د جمعې د شپې سره. د جمعې مبارکې په شپه باندې به دا وظیفه کول وي. د چا شرعي حاجتونه وي، د چا څه مشکل وي یا د چا څه مقاصد وي، مقصدونه وي، او هغه مقصد نه پوره کیږي یا حاجت نه پوره کیږي یا مشکل نه حل کیږي، د هغه خلکو د فاره دا وظیفه ده. نو وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره طاقتوره ده. نو دا وظیفه وکړئ نو الله جل شانه به ستاسو حاجات هم پوره کړي، ستاسو مقاصد به هم پوره کړي او ستاسو مشکلات به حل کړي. چې د چا څه مشکلات وي هغه هم پې الله جل شانه حل کړي دي. ډیرو خلکو د دې وظیفې نه فایده اخیستې ده. تاسو د فاره مې دا وظیفه راوړې ده چې تاسو د دې نه فایده واخلئ، خپل حاجات پې پوره کړئ، خپل مشکلات پې حل کړئ د الله جل شانه په فضل و کرم سره. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه به څنګه وي؟ د جمعې په شپه د ماسخوتن لمونځ نه وروستو به تاسو 4 رکعاته نفل و نیت وتړئ. په هغې کې به د سورة الفاتحې نه وروستو د الحمد شریف نه وروستو به 21 پیرې په هر رکعت کې دا آیات مبارکه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا به تاسو په هر رکعت کې د سورة الفاتحې نه وروستو 21 ځله یعنی 21 مرتبه به دا تاسو په 4 رکعاتو کې ووایئ. بیا به د هغې نه پس سلام وګرځوئ، بیا به 21 پیرې درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام ووایئ، او دا آیات مبارکه به بیا تاسو 111 مرتبه 111 ځله ووایئ، او بیا به 21 مرتبه درود پاک ووایئ، او بیا به د الله جل شانه نه کم حاجت وي د هغې دپاره به سوال وکړئ، یا کم مشکل وي د هغې دپاره به الله جل شانه نه سوال وکړئ، یا کم مقصد وي د هغې دپاره به الله جل شانه نه سوال وکړئ. په دې یوه شپه کې به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړی وي، ستاسو مقصد به یې پوره کړی وي، ستاسو مشکل به الله جل شانه حل کړی وي. نو دا وظیفه یو ځل خامخا وکړئ، په خپل معمولاتو کې شامله کړئ. صرف د جمعې په شپه به دا وظیفه کول وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.